طواف کې یو عمل دی او دا هغه عمل نوم دی استیلام. نو د حجر اسود د استیلام طریقه، د حجر اسود د استیلام طریقه پخوا سلور طریقې کتابونو ذکر کولی او موجوده زمانه کې دری طریقې دي. پړمنې طریقه د حجر اسود ښکلول، دویمه طریقه په حجر اسود باندې لاس ایښودل او بیا هغه لاس ښکلول، او دریمه طریقه د لرې نه حجر اسود ته په دواړو لاسونو او یا صرف په ښي لاس سره اشاره کول، او بیا دې چې کله ورته اشاره وکړله د هغه لاس په دواړو شونډو باندې کېږدي. دا درې طریقې دي د حجر اسود د چا د استیلام، او دې کارونو ته وایي استیلام: ښکلول، لاس وروړل او اشاره کول. په طواف کې د استیلام حکم، په طواف کې استیلام سنت دی او مستحب دی. یا عام طوافونو کې وروسته راځي اته استیلام دي. اولنی استیلام سنت مؤکد دی، آخرنی استیلام سنت مؤکد دی، او په دې منځ کې دا شپږ استیلامه دا مستحب دي. او کم عمل چې په حج یا په عمره کې سنتي او یا مستحبي قصدن عمدن خو به نه پرېږدي، ثواب کې کمی راځي، خو که خیال دی نه و، پام دی نه و او درنه پاتې شو نو بیا په هغې کې څه ګناه هم نشته دی او دم در باندې امن راځي. د بیت الله شریف یو ګوټه چې هغه د حجر اسود د ګوټ نه بالکل شا طرف ته دی، مغرب طرف ته، د دې ګوټ نوم دی رکن یمانی. د رکن یمانی استیلام او د هغې طریقه، د رکن یمانی د استیلام صرف یو طریقه ده بس. که د هغې موقع درته میلاو شوه خو ډېره ښه ده، او که د هغې موقع درته میلاو نه شوه بیا نورې طریقې نشته. هغه ده که رش کمو او د بیت الله شریف په خوا کې لګیا وي طواف دې کولو، او په رکن یمانی باندې تاته د لاس د ایښودو موقع میلاوېده نو داسې لاس به ورباندې کېږدي، داسې به یې لږ ښکته راکاږي. دا یو طریقه ده بس د رکن یمانی د استیلام. که د ښکلولو موقع درته میلاوېده ښکلول یې هم نشته، او که رشو او لرې راتاوېدي نو د لرې نه به ورته اشاره هم نه کړي. اشاره هم خلافي سنت ده او ښکلول هم خلافي سنت دي، بس صرف لاس پرول دي. او چې لاس یې وروړلو رکن یمانی ته نو د لاس د وروړو نه وروستو بیا دا لاس په شونډو باندې ایښودل نشته. د حجر اسود د استیلام یو طریقه ښکلول دي او بله طریقه لاس وروړل دي، او د رکن یمانی د استیلام طریقه صرف لاس وروړل دي. لیکن که کم وخت ته طواف کولو او دا طواف دی د احرام په حالت کې کولو،
لکه دا عمرې دا طواف به ته په احرام کېږي او دغه وخت کې تا د رکن یماني او د حجر اسود د ښکلولو موقع میلاوېده نو هم به یې نه ښکلې او نه به وله لاس وړي ولې ځکه چې په حجر اسود باندې او په رکن یماني باندې بیا د حکومت د طرفه عطر او عود وربانې مګلې شي نو اکثر هغه خوشبوداري او د احرام په حالت کې د محرم لپاره د خوشبو نه ځان ساتل فرض دي او چې کوم طوافونه عام نفلي طوافونه بغیر د احرام نه هغه هیڅ پابندي نشته دا طواف کې د استعلام عدد سو استعلام دي په عامو طوافونو کې اته استعلام دي او کم طواف چې د هغې نه بعد سعی کول وي هغه طواف کې 9 استعلام دي عامو طوافونو کې اته او په هغه طواف کې چې د کم طواف نه بعد سعی وي لکه د عمرې دا طواف نو په دې کې 9 استعلام دي د طواف چکرې او د چکرونو شمار او د چکرونو نوم په هر طواف کې و چکرې دي په هر طواف کې و چکرې دي او دا یو چکرې داسې دي لکه د مانځه یو رکعت او د طواف د یو واړو چکرونو ته نوم وی اشواط او یو چکر ته وی شوط واړو ته اشواط وی او یو ته څه وی شوط ورته وی نو په طواف کې و چکرې دي د هر چکر په شروع کې استعلام نو استعلام ادا شو او چې کوم هم چکر وي د هم چکر په شروع کې هم استعلام او د هم چکر په آخر کې هم استعلام نو دا اتو شو او د کم طواف نه بعد چې د صفا او د مروه ترمنځ سعی کول وي نو چې کله د طواف وکړلو 2 رکعاته مونځ دې وکړه صفا مروه ته د تلو نه وړاندې به نه هم استعلام وکړي او بیا به صفا مروه ته روان شي د سعی لپاره که یو مسلمان طواف شروع کړیو او یو چکر یې ته وکړه دویم یې ته وکړه او په دریم چکر کې حجر اسود ته چې راورسېده خیال یې نه و استعلام یې ونه کړ درې 4-5 قدمه مخکې لاړو وروسته وویل چې زما نه خو استعلام پاتې دی نو چې مخکې لاړې د استعلام دپاره به دوباره بیا په شا نه راځي بس چې پاتې شو په طواف کې یو عمل دی او د هغه عمل نوم دی رمل د رمل معنا رمل دا شریعت پرنا کې د 3 کارونو مجموعې ته رمل وایي یو دا چې طواف کوونکی کله طواف کوي نو د طلوع په وخت کې د ټوپونو شکل جوړ کړي او دویم دا قدمونه لږ تیز کړي او دریم د پهلوانانو په شان ته اوږې خوځوي را خوځوي نو د ټوپونو شکل
او قدم کې لږ تیزی او ورسره اوږې خوځول یعنی د پهلوانۍ شکل جوړول دا دریو خبرو ته د عرب د شریعت په راګه څه وایي رمل وایي د رمل حکم په بعضې طواف کې رمل کول د طواف کوونکي دپاره سنت دی نو چې سنت دی قصدن به نه پرېږدي ځکه ثواب کې کمی راځي خو که چېرته خیال دی نه او یا رشو او یا ناجوړه وي او رمل درنه پاتې شو په طواف کې نو نه څه دم راځي او نه ستا په دې طواف کې څه کمی راشي طواف رمل په هر طواف کې نه رمل په بعضې طوافونو کې په کم طواف کې د کم طواف نه بعد د صفا او د مروه ترمنځ سعی کول وي په دغه طواف کې رمل نه او د کم طوافونو نه وروستو چې سعی نه وي هغې کې رمل نشته دی طواف وچکرې دي او دا رمل د طواف په څو چکرو کې دي صرف په دریو کې دریو کې شته څلورو کې نشته او بیا دا رمل د طواف په کومو دریو چکرونو کې دي لومړنو دریو کې اخرونو کې نشته که په لومړني چکر کې درنه رمل پاتې شو دوو کې ویو کې که دوو کې درنه پاتې شو دریم کې ویو کې او که اول دویم دریم دریو واړو کې رمل پاتې شو نو په آخرینو چکرونو کې به نه کې قصدن عمدن په لومړنو دریو چکرونو کې رمل پرېښودل مکروه دي او قصدن عمدن په آخرینو څلورو چکرونو کې رمل کول مکروه دي که بیمار وي نشته در باندې کړی زیات رشو رمل نشو کېدی نشته در باندې خیال دی نو درنه پاتې شو خیر دی په طواف کې یو بل عمل دی او د هغه عمل نوم دی استباع استباع معنا د مټ ښکاره کول مټ ښکاره کول او د استباع حکم شرعي دا دی چې په بعضې طوافونو کې استباع کول مټ ښکاره کول دا سنت دی نو چې سنت دی قصدن به نه پرېږدي او که درنه په هیره پاتې شو نو څه ګناه پکې نشته د استباع وخت استباع په هغه وخت کې چې کوم وخت کې د طواف په نیت حرم ته لاړې مطاف ته ورکوز شوې او حجر اسود ته ورنږدې شوې یو قدم نیم پاتې دی دغه وخت کې به استباع وکړي بعضې ملګري ناپوهه ایرپورټ کې چې کله احرام وتړي اوږه ښکاره کړي دا مکروه دی بعضې حاجیان حرم شریف ته چې روانېږي د خپل بلډینګ نه اوږه ښکاره کړي دا هم مکروه دی بعضې خلک چې مسجد حرام ته وردن نشي اوږه ښکاره کړي دا هم نشته اوږه به هله ښکاره کړي چې ته د طواف په نیت حجر اسود ته ورجوخ شوې
استباء او د رمل په منځ کې فرق دی کې مکسر خلق خطا کی رمل د طواف سر پړمنو دریو شکرو کې دي او استباء د طواف په وړو شکرو کې ده دا اول نه اخیره پورې با استباء کې بعضې خلک درې شکر ته وکړي رمل یې پکې وکړي او استباء م وکړي او بیا استباء ختمه کړي په دې خبره ځان پوهېږي رمل او استباء دا دواړه د نارینهو دپاره دي په طواف کې د زنانو دپاره نه رمل شته او نه استباء شته استباء د طواف نه مخکې هم نشته او استباء د طواف نه وروسته هم نشته صرف د طواف په دوران کې ده لہذا چې کله د طواف ختم کړه او هم چکر دی وکړه اتم استلام دی وکړلو د اول به استباء ختمه کړي معنا دا چې هغه اوږه به پټه کړي بعضې ملګري د طواف نه بعد هم دا استباء جاري ساتي او حتی کې هغه 2 رکعاته مونځ د طواف هغه هم شي کوي نو په استباء یې کړي دا مکروه دی د طواف د ختمېدو سره به استباء ختمه کړي او چې کله هغه 2 رکعاته مونځ کې نو دواړه اوږې به پټې کړي سر به نه پټي د طواف په دوران کې به طواف کوونکي نظر چرته ساتي اوس دی وي چې طواف دا مونځ دی او په مازه کې چې ولاړي نو نظر به کوم ځای کې ساتي د سجدې په ځای کې نو په طواف کې د طواف د کولو په وخت کې د طواف کوونکي دپاره مستحب ده چې د نظر د سجدې په ځای باندې وي د طواف په دوران کې اخوا دیخوا کتل را کتل سر تاول را تاول دا خلاف اولادی خکار ندی د طواف په دوران کې بیت الله شریف طرف ته ملا را ګرځول او یا بیت الله شریف طرف ته سینه را تاول دا دواړه مکروه تحریمی دي نه به بالکل شا را تاوي او نه بالکل سینه را تاوي استاسو په ذهن کې به راځي چې د طواف په دوران کې خو څوک نه ملا را تاوي او نه سینه خدا چې ډېر کېږي د یو بازار نه یا د یوې محلې نه 2 ملګري حرم ته تلي یو هفته نیمه مخکې تلي بل وروسته راشي او دواړو طواف شروع کړي او د طواف په دوران کې د یو بل سره میلو شي نو ورغاړي وځي چې دواړه یو بل ته ورغاړي وځي نو د یو ملا شي بیت الله شریف طرف او د بل سینه شي نو دا مکروه تحریمي دی بس د یو بل سره میلو شوې په دې طلو کې لاسونه یو بل سره میلو کا مصافحه مو کا یو بل ته تبوسه مو کا خو ورغاړي وځي باندې چې بیت الله شریف طرف د سینه یا ملا راته وشي د طواف ابتداء او انتها د طواف شروع دا هم د حجر اسود نه ضروری ده او د طواف ختمیدل هم په حجر اسود باندې ضروری دي شروع کې هم د حجر اسود نه او ختمه هم په حجر اسود باندې د نن څه زمانه وړاندې په مطاف کې
د بیت الله شریف د هغه ګوټ نه چې کوم ځای کې حجر اسود لګېدلی دي حکومت توره کرښه راښکلې وه او دا کرښه هغه د برانډي اخره سره به د طواف د غاړې پورې رسېدلې وه او پلنه دومره وه چې ایله به د سړي دوه قدمونه راتلل نو خبره آسانه وه هر طواف کوونکی به راغه او په دې کرښه باندې به ودرېده نو بلکل به د سینه حجر اسود طرف ته راله خو حاجیان بې اصولیان یې کوي نو په هغه وخت کې به بیا دا طریقه وه چې چا به طواف شروع کولو نو بس په دغه ځای به ولاړو مخکې به نه تلو او وروستو به سیلاب را روانو هر وخت کې به دلته کې دیګې ټېلې جمګړه به جوړه وه او طواف کې به رکاوټ و نو څه زمانه وړاندې بیا د سعودي حکومت دا کرښه ختمه کړه او اوس یې د کرښې په ځای باندې راډونه ولګول شنه په لاندې صحن کې هم دویمه برانه کې درېیمه برانه کې آخري شب کې داسې راډونه شنه لګېدلي دي د شپې پړخېږي او د ورځې د رڼا په وجه باندې د هغې هغه شینوالي مدې وي او دا راډونه بلکل حجر اسود ته ورمخامخ دي نو چې طواف شروع کې او هر شکل شروع کې یا ختمي لاپرواهي به نه کې داسې لاپرواهي چې ته ښه پوهېږې چې دې راټ ته 3-4-5 قدمه لا شته او د مخکې نه ته شکل ختم کړي او یا د مخکې نه طواف شروع کړي داسې باندې ټول چکر کې لږ تیز خو چې کله دې راټ ته رارسي او پوهېږي چې اوس زما چکر ختمېږي نو ځان بلکل سلو کا په مزې کا او خپل وسه پورې کوشش کوه چې کوم وخت ته مخامخ ودرېږي نو ستا د خیال په رڼا کې ستا ملا دې راټ طرف دی او سینه دې د حجر اسود طرف دی چې ستا په خپل اصول وشي اوس که مخکې وروستو وي نو بیا په تاسو ګناه نشته نو چې لیکن چې ستا ښه دا یقین دی چې حجر اسود لرې دی یا د هغې نه ورپورې وتمه او بیا ته طواف شروع کړي یا ختمې دا منه دي تر دې پورې فقها لیکي چې که تا ته ښه پته لګېده چې 4-5 قدمه 2-3 قدمه دا پاتې دي او ما دا طواف مکمل کړ نو دا طواف دې نیمګړی پاتې شو نو دا کوشش وکړې دا طواف ټول طواف هم شروع کېږي د حجر اسود نه او ختمېږي په حجر اسود باندې او د طواف و چکره دي هر چکر د طواف شروع کېږي هم د حجر اسود نه او ختمېږي هم په حجر اسود باندې د طواف په دوران کې د کپړو او د بدن طهارت دا سنت دی چې کله ته طواف کې کپړې باندې د هر قسمه نجاست نه پاکي وي او بدن باندې هم د هر قسمه نجاست نه پاکي سنت عمل لی او سنت مؤکد دی نو قصدن خو به نه پرېږدي چې ته ښه پوهېږي چې زما دا کمیس یا پردوک پلید دی او یا مې د بدن داسې پلید دی او بیا هم طواف شروع کې د ثواب کې به کمی راځي لیکن که خیال دی نو طواف دی وکړو وروسته دې چې ځان وکتلو یو ځای کې کپړه باندې پلیتي لګېدلې وه او یا په بدن باندې پلیتي لګېدلې وه نو خیر دی دا ځای ووینځه او طواف دې شوی دی صدم وغیره در باندې هم نه اوړي او ګناه در باندې امر شته دی دا طواف په دوران کې ستر عورت واجب دی ضروری دی عورت پټول
دا خو په عامو حالاتو کې فرض دي. او بیا چې یو سړی د الله په کور کې بیت الله شریف ته مخامخي او دې لګیا دي طواف هم کوي، نو په داسې وخت کې د عورت د پټولو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. اوس بس تاسو په خیال کې راځي چې په طواف کې به څوک عورت ښکاره کوي، نو کېږي داسې کېږي چې یو ملګري رنګ تړلی دی او د طواف په دوران کې دا رنګ اکثر لاندې وښویږي، نو نوم او د نامه نه لاندې څه حصه ښکاره شي، او کم څادر چې د اوږو نه را اچولی دی هغه داسې راته وکړي او په دې اوږه باندې راواچوي، نو خېټه ښکاري. نو خېټه خو خیر دی عورت نه دی، لیکن د نامه نه لاندې چې کومه حصه ده دا عورت دی، دا ګناه ده. زنانه اکثر پکې ډېره لاپرواهي کوي. یو دا چې د زنانه د سر ویښته دا عورت دی، نو بعضې زنانو داسې نری د جار جټ لوپټه په سر کړي چې د ویښتو توروالی دی نه ښکاري، نو دا داسې لکه سړی بربند دی. بعضې زنانو د لوپټې بر تنګي کوسې جوړې کړي، نو کوسې د شاته نه ښکاري او کوسې عورت دی. د زنانه د لاس د مړوند نه بره دا مټ دا عورت دی، نو لستوڼي لنډي او یا لستوڼي پورته کړي مټې ښکاري دا عورت دی. د زنانه د خپې د ګیټ اینه بره پنډۍ عورت دی، نو پرتوګې لنډي او یا یې بډې والي د پنډۍ څه حصې ښکاري او لګیا دې طواف کې دا عورت دی. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دي، نارینه ورته هم زنانو ورته هم. دو طوافه بغیر د مانځه نه د یو بل سره یو ځای کول مکروه تحریمي دي. یو طواف دی چې وکړلو، دویم طواف به هله شروع کې چې اول په منځ کې 2 رکعاته مونځ وکړي، او دا طریقه کول چې یو طواف وکړي بیا ورپسې دویم وکړي بیا ورپسې دریم وکړي او مونځ په آخر کې وکړي، دا طریقه د طواف دا مکروه تحریمي ده، د دې نه به ځان ساتي. ها البته د مازدیګر د مازه نه بعد د ماښام د نور د پرېوتو پورې دا وخت داسې وخت دی چې په دې کې مونځ مکروه دی، او د مکې مکرمې خلک د مازدیګر مونځ ډېر زیات وختي کوي، نو د ماښام او د مازدیګر ترمنځه 2.5 غنټې وخت دي. نو په دې دوران کې چې حاجی 2 طواف کوي نو یو ځای به کوي او دا 2 رکعاته مونځ به نه کوي، یو طواف به وکړي بیا به بل وکړي بیا به ورپسې بل وکړي چې کولی شي. دا 2 رکعاته مونځ چې طواف یې وکړه نو که 2 طواف کړي 4 رکعاته به وکړي، که 3 طواف کړي 6 به وکړي. 2 طواف یو ځای کول خو مکروه دي، لیکن که یو ملګري شروع کړه یو طواف یې پوره کړه او دویم طواف یې شروع کړه، ذهن کې ورته راغله چې ما خو مسله اورېدلې وه، دویم طواف د لومړي طواف سره یو ځای کول نه لري او ما خو شروع کړه، نو مسله دا ده چې تر څو پورې د لومړني شکل مکمل کړي نه پرېږدي، او که چېرته د دویم طواف د لومړني شکل مکمل کو د حجر اسود پورې ورسېده بیا به دا طواف نه پرېږدي، بلکې بیا به دا طواف هم څه
مکمل کی او آخر کې به د دوه په ځای باندې څو رکعاته لمونځ وکړي؟ څلور رکعاته لمونځ وکړي. په طواف کې د هر طواف نه بعد فرض طواف دی، واجب طواف دی، سنت طواف دی او که نفلی طواف دی، د هر طواف نه پس په طواف کوونکي باندې دوه رکعاته لمونځ دی. د هر طواف نه بعد په طواف کوونکي باندې دوه رکعاته څه دي چې لمونځ دی. او د دې دوه رکعاتو لمونځ حکم زمون د احنافو مسلک دا دی چې دا دوه رکعاته لمونځ واجب دی. واجب نفل نه دی، څه دی چې واجب دی. د دې د وجې نه حاجیان چې کله دا دوه رکعاته لمونځ کوي نو څه نیت کوي؟ دوه رکعاته لمونځ کوم واجب الطواف. او دا دوه رکعاته لمونځ واجب دی. د فقه په اصطلاح کې د دوه رکعاتو لمونځ ته واجب لغیره وایي. څه ورته وایي؟ واجب لغیره معنا دا چې دا لمونځ در باندې واجب شوی دی د یو غیر د وجې نه، او غیر څه دی؟ طواف دی. هسې خو دا لمونځ در باندې نه دی واجب، خو طواف دی وکړلو، د دې طواف د کولو د وجې نه لمونځ در باندې څه شو؟ واجب شو. او د واجب لغیره او د نفل حکم یو دی. مکروه وقت کې نفل کولو مکروه دی، او په مکروه وقت کې د واجب لغیره هم څه دی؟ مکروه دی، نه به کې. د دې دوه رکعاتو لمونځ د کولو ځای سنت ځای هغه په مطاف کې د مقام ابراهیم په خوا کې کول. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. مقام ابراهیم به ان شاء الله وای درته روان شي. داسې طریقې سره به ودرېږي چې دا اوس ګوره دا بیت الله شریف دی او دا مقام ابراهیم دی، نو را به شي دلته کې به ودرېږي. دی خواته به بیت الله شریف وي، دی خواته به ته ستا او د بیت الله شریف ترمنځ به څه وي؟ مقام ابراهیم. دلته کې دا دوه رکعاته لمونځ دی. که په دغه ځای کې موقع نه میلاوېده نو یو اړخ ته بل اړخ ته، که دغه ځای کې مړه شو یا پولیس والو ناکه لګولې وه، بیا په مطاف کې د کوم ځای کې چې وکړه، که مطاف کې دې ونه کړه بره جومات ته وخلې هلته کې دې وکړه. که هلته هم درته موقع میلاونه شوه او خپلې کمرې ته رالې او دا دوه رکعاته لمونځ دې په کمره کې وکړو نو هم صحیح ده. په مکه مکرمه کې دې طواف کړی دی او دوه رکعاته لمونځ درنه هېر شوی دی او پاکستان ته رالې او در یاد شو چې په فلانې ورځ فلاني ټیم کې ما یو طواف کړی او هغه دوه رکعاته لمونځ رانه شو پاتې شو، نو په خپل وطن کې به یې وکړې، خو کې به در باندې واجب دی. د طواف د شروع کولو طریقه، طواف به څنګه شروع کې؟ د طواف د شروع کولو طریقه دا ده. اول چې تاسو د الله په فضل سره لاړ شئ نو کم طواف چې کوئ دا د عمرې طواف دی او دا به د احرام په حالت کې وي. نو د هغې د شروع کولو طریقه دا ده، خپل بلډینګ کې به شاراندام وکړي او را روان بشي حرم شریف ته تلبیه به وایي. د مسجد حرام په دروازه چې راننوځي په سنت طریقه، او هغه ده د دروازې نه یو څو قدمه بهر به اول ګسخ په د شپړې نه راوباسي او بیا خیخ به ښه په قلاره به شپړې په خپله تیله کې سنبالې کې تیله به اوږو ته واچي. د مسجد حرام په دروازه چې راننوځي اول خیخ به او بیا ګسخ به او دا دعا به وایي بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. او یا په مخ روان شي زیبا مسجد حرام دیرش پوڑی اوچت دی او مطاف اگا دیرش پوڑی لاندی دی برقی پوڑی مرکوزی شوی دی ساده پوڑی مرکوزی شوی دی نصیبا چکل دی د بیت الله شریف په خلاف باندې نظر پریوتو نو او بوائی بسم الله اوه الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله او بیا بدلالین یو ارخت شي یا خي ارخدا او یا کسرخدا مخامخ بکابی ته ګوري او دعاګانې بغواړي دا دعاګانو د قبلېدو زید لس منټې شل منټې 5 منټې دعاګانې دی او غوتلی بیا به روان شي تربیه به چالو کی مطاف ته به ورکوز شي ګوري به چې خلک په کومه روان دي خلک چې په کومه روان دي تمام ورسره روان شي او په دې طلوع کې به ته مخامخ ګوري شین رار به صحیح کې چې کله شین رار ته رانږدې شوې یو قدم پاتې شو نو استبا به وکړي او د استبا نه بعد به بیا دې رات را مخامخ شاکی مخامخ به حجر اسود ته مخ کې او نیت مو چې الله د عمرې د طواف نیت کوم تیرا د آسان کا او تیرا قبول کا اے الله د عمرې د طواف نیت کوم تیرا د آسان کا او تیرا قبول کا او د دې سره به استقبال وکي هر طواف کې صرف یو ځل استقبال دی اول او هغه استقبال دی وګونو پر بلاسو شي او بسم الله الله اکبر او بیا به دویم ځل استلام وکي د حجر اسود په مخامخ لاسونه اونیسي استقبال کې بلاسونه وګونو پورې وړي لکه مانځ کې او استلام کې بلاسونه وړي د حجر اسود پورې او د لاسونو د نیو په وخت کې باندې په دې زړه کې دا نیتي چې زما د لاسونه دا په حجر اسود باندې پراته دي او د دې اشاره سره وایي الله اکبر ولله الحمد او کثیر فی الله اکبر دیونه هم سید نور اسمونه او بیا به د لاسونو خپل کې د لاسونو خپلولو سره به بزیر اتوشي او بیا به طواف شروع کی په لومړني درو شکرونو کې رمل او په وړو شکرونو کې استبا چې په لومړني شکر دی مکمل کا او بیا حجر اسود را ورسېدي ستاخواغه چې مکمل سینه راتاوي ټول بدن راتاوي او کستول بدن راتاوي او کنه سینه راتاوي او نه بدن راتاوي صرف دا چلو کې بسم الله الله اکبر او شونډه خل کې او بیا مخ روان شي دا د طواف د کولو شروع کولو طریقه ده د حج طوافي کله عمرې طوافي او که نفلي طوافي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.